کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ما سره مراد خان موجود دی، 400 روډ والا سپین جومات سره پاتې کیږي، خزانه تانې حدودو کې پاتې کیږي. د هغې داسې څه مشکلات دي چې هغه ډېر زیات پریشانه هم دی. هغې سره به خبرې اترې کوو، هغې سره به مختلف موضوع باندې هغې نه به موږ تپوس هم کوو چې آیا د هغه څه مشکلات دی. راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام وروره. مراد خان له خپل تعارف وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سپین جومات اوسېدونکی یم، 400 روډ خزانه تاڼه زمونږ تاڼه ده. زه د سپین جومات ملکانان یو او داسې یو کار دی چې زما تربور سره زما جایداد و د سړک غاړه سره کسابانو سره دی دلته. نو هغه تربور سره زما لانجه وه، نو هغه سره زما لانجه وه. نو دې کساب پکې رو د انګلچه کوم چې زما په دوکان کې پروت دی، نو ده ما ته کنځل وکړو، زما ته یې ډېر د بېعزتۍ کنځل وکړو. نو هلکه ظالمه زما خپل تربور سره لانجه ده، ستا څه کار دی چې ما ته د بېعزتۍ کنځل کې؟ نو ما ورته وویل زه تا سره به بیا ګورم، خو تربور نه ما له خپلې پیسې راکړې، زما چې حق و پردی حق خو موږ نه خورو، زما چې څه حق و هغه یې ما له راکړو. د کساب نه زه دا تپوس کوم چې ستا ما سره سویمه وه چې تا کساب ما ته وایي زه خزانې تاڼې له غوښه ورکوم او ډسپلین هم زه غوښه ورکوم او زما څوک هېڅ هم نشي کولی. د نهې پوره زم غوښه خرڅېږي، دا خرڅوي دا کساب. د تپوس والی یو سړی نشته، صاحبه دی د شپې ګرځي، د خلکو عزتونه لوټ کوي او د ورځې غوښه خرڅوي، حکومت له هم ورکوي غوښه. دا څنګه حکومت دی؟ حکومت تاسو له پولیس والا له پیسې نه ورکوي. دا غوندې مرداره خو زه والله که بچو ته کېدم، والله که رانه داسې مرداره بچي وخوري او نه ورته کېدم، خپل آخرت والله که خراب کړم. دا خو مسلماني نه ده چې د غریب دپاره حکومت نشته او د مالدار دپاره حکومت دی. غریب دپاره منګل په ورځ باندې چې دی راځي که نه غوښه خرڅوي، نو اوسه پورې چېرته انتظامیه نه ده راغلې؟ نه ده راغلې، انتظامیه نه ده راغلې. د باندې هلته پیسې ورکوي که نه، دا غوښې ورکوي که نه، غوښې ته راځي پولیس والا ټوله تاڼه راځي، کیمه راکړه، یو ورته وایي دا راکړه، ایسې چوم ورسره میلاو دی. نو زمونږ بېعزتي کوي. زه ما ورته ووایم صاحبه دا دلته ووایي چې د دوکان نه وځي، ایسې چو ته مې ویله، څه نوم دی؟ سجاد خان ته مې ویله، مې صاحبه دی ما له د دوکان نه وځي او ده زما بېعزتي هم کړې ده. صاحبه ورته چې زما دوکان نه وځه. سجاد خان ما ته وایي کاغذونه روړه، دا روړه واغه روړه که نه. نو ما ډکې وایي چې ته خو ته هم ورسره میلاوې. مې ته تپوس وکړه که زما ذاتي جایداد نه دی، بس بیا صحیح ده. نو پولیس تا ملګرتیا نه کوي؟ نه پولیس زما ملګرتیا نه کوي او د دغه کنجرانو ملګرتیا کوي. زه د کلي ملک یم، د کلي د ملک ډېر لوی عزت دي. ما دی به زمونږ نه تپوس نه بغیر کلي ته هم نه راکوزېده، وایي ملکه در کوزېږو. او اوس زمونږ عزت دغې ته لاړو، ټماټر دی او دلته قبضو ځمکې نیسي او دی پولیس له هم ورکوي، د غلا ځمکې نیسي. حکومت ته تاسو یې ځان له ونیسئ که نه، زما ځای دی دا زما حق دی، خو زه مرداره نه خورم، پردی حق نه خورم. حکومت ته تی ونیسه که نه، ارباب دی، ارباب شالم پولیس که سره پردی ځمکه نیولې ده. ټماټر نوم دی زموږ د سپین جومات کې اوسېږي، خزانې سره 400 روډ باندې، دم په مرکز په روډ باندې قبضو ځمکې نیسي. یو اجاز خان دی ورسره د ناکې، یو دی او د شیعه ځمکه ده، دا ځان یې زورور کړی دی. د دې به څه کېږي؟ د دې کوم پرتوک به کېږي یار؟ نو دې دپاره حکومت شته که نه؟ حکومت د غلو عمر کړی دی. نه حکومت بالکل د دې خبرې غم نه کوي. نه بالکل غم نه کوي. زه د سپین جومات اوسېدونکی یم، دې مال راشي زه به ورته یو سړی باقاعده په ګوته کړم. نه پرون چې تاسو حوالات کې شپه وکړله که نه، دا څه کیسه وه؟ بېګا داسې حوالات کې شپه وکړم. ما ورته ویم صاحبه لاړ شه هغه راوله، کساب راوله، زما دوکان ما ته خوشېږي. ما ته وایي ته تا حوالات کې اچوي، تا باندې درخواست دی. مې زه خو 2 ورځې مخکې م راغلی یم، په کار چې ما زه 2 ورځې مخکې بند کړی وی. زه ایسچو صاحب بند کړم، چې بند یې کړم اماجر راغوه کساب، هغه دله غوښه مخه روړه او بس هغه تاڼه کې راوړې ولاړو. زه ورته چغې وایم چې زما لکه سبا اپریشن، نن زما اپریشن دی، نن زما اپریشن دی. زما د خپې ته وګورئ نوونه ترې روان دي. زه چا خوشی نه کړم او هغه کساب یې خوشی کړو. زه د کلي ملک یم، زه یې خوشی نه کړم او هغه کساب یې خوشی کړو.
په بیماره سټه باندې په دې ماته خپه باندې په حوالات کې شپه هغه په حوالات کې ما باندې شپه وکړه دردونو ماله ډاکټر حوالات ته راغو مالې ستنې ووالې دردونه مې په قرار شو او په دې علاقه کې تا پسې څوک رانه څوک هم رانغه دا ټول بې دینه دي دا ټول بې عزته خلک دي د پیسهداره سړي ملګري دي او شکر دی زما شته حلاله حق حلاله پیسه ده زه خو چا لاسې نشم ورکولی لکه مقصد دا دی چې د چا سره له 100 روپۍ خدای پاک ورکړي دي د هغه عزت شته او د غریب سړي نشته او د غریب سړي نشته حکومت ته څه گزارش کوي حکومت ته دا گزارش کوم چې د دې مخنیوي وکړي دا څه زیاتې چالو دی زه د بل چا یو نیسې بل سړی هغه ایم پی ای دی دا غټ خلک ورانې کوي دا غټ خلک ورانې کوي دا غټ خلک د غریب سړي نه په زور ځمکه نیسي تاڼې ته لاړ شي د غریب سړي نه چلیږي او د مالداره سړي چلیږي غریب سړی بې ګناه سزا خوري لکه زما غوندې والسلام